اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ګران کتونکو بخمنیر او پیر پیسې مو کې د بردیر بوشره درې ډیپو الماس ته د دیما اگر کدو مونته څه پته راځي د ماشومان د پاره لوبه چې کم دا غړي زیات ضروري ده او چې کله ماشوم لوبه نه کړي نو داغه د سکول کار ته چې غړوړې د هم نه کیږي یعنی دا هوګه پاتې کې خو کوم لوبه چې را هغه کوي نن زمونږ پالما ډیپو کې د فټنس یو ابتدا وشوه چې پاکي زمونږ د بردیر د تایکواندو چې کوم د کراټو هغه مهارت دی جناب جمیع الله صاحب هغوی به کې هم شرکت وکړو د دې علاقې چې نور کوم مشران دي هغوی به کې هم شرکت وکړو زموږ ته جمیع الله صاحب چې ډېر پېژندګلو حلقت دی د هغه تعارف که درته ته کوم نو یعنې په کار نه دی ولې چې هغه په خپله مشهور دی انټرنیشنل سطح باندې هم هغه په تایکواندو کوم کراټې چې دي په هغو کې مشهور دی دغه څه مونږ خبرې کوو چې هغه د ماشومانو په باره کې دا دیو چې کوم کلب د لږ کولاو کړی دی د دې لپاره کې زموږ کوم کتونکي چې دي هغه تصویر غواړي راځئ تاسو ته ملاو کړو جمیع الله بھائی مونږ ته بدیر 44 کې پردو باندې کلی وایو ماشاءالله ګیم مونږ ولدو ډېر زبردست حالانکه ما له خپل هم ډېر خوند راکړو ما زه ور ودانګم دې میدان ته دا کراټې به کې وکړم خو ما له ډېر خوند راکړه د دې اصل کې زموږ کم مشران چې د دې نه زیات تر د منع کولو کوشش کوي نو داسې زموږ کم کتونکي چې دی د هغوی کم افادیت چې دی د هغو مبارکې زموږ کتونکو ته څو خبرې وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول نه مخکې خو تاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو د اکیډمۍ ته راشئ راغلئ او زموږ د اکیډمۍ او د کوم اوپننګ سرمنۍ چې وشو دی کوریج کوئ. د ټول نه مخکې بیا وروسته زموږ انتخاب وایي چې دلته د اکیډمۍ چیف کوچ هم دی او زموږ سره زموږ میلمه عالم بھائی هم راغلی د تیمرګن نه چې ریل کمانډو په نوم یادېږي. زه به دا ووایم په دې موقع باندې چې دلته کوم په الماس او شیرې ډیپو کې کومه د اکیډمۍ ابتدا وشوه نو دا د فټنس په باره کې وشوه او دلته به ګیمونه مختلف کېږي څنګه چې تاسو ته پته ده کرکټ او والیبال فوټبال گیم د دغه شانتې زمونږ جمناسټک اوشو کراټې تایکواندو مختلف مارشل آرټ دا گیمونه کېږي. نو زه خو دا خو د هر چا ضرورت دی نن سبا ځکه چې فټنس د هر چا ضرورت دی. فټنس دپاره دلته راشي او زمونږ د الماس رونه زمونږ د اوشیرې رونه دلته ایکسرسایز وکړي او خپل فټنس جوړ کړي دا دوی دپاره ډېره غټه فایدې خبره ده. د دې ماشومان او والدین چې کوم دي هغوی ته د خپل طرف نه د دې لوبې په باره کې چې د دې اهمیت دی دې په باره کې څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خو به دا ووایم چې دا لوبه چې کومه کېږي نو دا خو داسې نه ده چې تاسو دلته د کوم والدین صاحبین چې دلته دوی وګورئ چې دوی پنچینګ کوي کیکینګ کوي یا په دې کې دا خوږ شي نو بالکل دا یو سیفټي گیم دی او د دې نه علاوه دا په کالجونو یونیورسټیانو او په ډپارټمنټونو کې کېږي چې زمونږ کم ماشومان داسې چې وي کې یا په میټرک کې یا داسې نور انټر لیول باندې مارکس کم راشي او چې دا گیم ورته ښه یاد وي نو په ښه کالجونو یونیورسټیانو کې په دې باندې سکالرشپ داخلي هم میلاویږي. د دې نه بعد زمونږ ښه پلیر داسې ډپارټمنټونو ته دي چې څنګه د آرمي وابډا ریلوې بینګونه یا د صوبو کوم ټیمان دي په دې کې سلیکټ کېږي په دې باندې ورته یو ښه جاب هم میلاویږي او د دې سره د خپلې زندګۍ اسانیانې ورته ډېرې زیاتې پیدا کېږي. جمیع الله صاحب ورته راته ووایه چې په دې کراټو کې څو قسمونه دي؟ په دې کې خو مختلف قسمونه څنګه چې مارشل آرټ یادېږي نو په دې کې د 9 قسمونه داسې چې دا موږ په د پاکستان کې هم کوو او دلته په دربالا کې هم کېږي. مثلا اوس تایکواندو کېږي جمناسټک کېږي اوشو کېږي کراټې کېږي جوډو کېږي او دغه شانتې نور ډېر گیمونه دي. په دې کې خطرناک کم گیم چې دی کمې کراټې چې دي هغه کم یو دي؟ دې کې خو که مونږ سوچو کو خطرناک پکې یو هم نشته ټول دغه مارشل آرټس گیم دي. جمناسټک کې تاسو وګورئ نو یو عام کس ته به دا ښکاري چې څنګه به یو انسان د ځمکې نه چوتېږي او داسې ډایي باړې په شا به وړي مخې ته به وړي جمپ به کوي بل ځای ته کېږي نو دا بالکل مشکل نه دي. دا لپاره پراپر ټریننګ کېږي زموږ سره یو پراپر ټرینر هم دا دی چې ډېر زیات ښه پلیران یې تیار کړي دي څنګه چې په کویټه کې تقریبا هلته ایونټ شوی وزیرستان کې ښه ایونټ شوی زمونږ دربالا زمونږ عبید بھائی چې پکې ګولډ میډلیسټ راغلی دی نو دغه شانتې زمونږ د اوشیرۍ ماشومان به مونږ سپورټ کوو مونږ به بار بار دلته راځو د اکیډمۍ وزټ به کوو او څنګه چې ماشومان دلته ګیمونه وکړي نو دغه شانتې مونږ د ډسټرکټ لیول باندې به مونږ هغه سپورټ کوو ډیویژنل ته به لېږو صوبې ته به لېږو او انشاءالله تعالی چې دا هلکان داسې سپورټ کېږي مشران یې سپورټ کوي نو انټرنیشنل لیول باندې به مونږ د دربالا نمایندګي کې د پوره پاکستان نمایندګي به کوي او مخکې به ځي. ډېره مهرباني ډېره مهرباني. اگر کتونکو دا جمیع الله بھائی چې د بردیر د
تایکوانډو ورسره چې کوم کراټي دی د هغوی جنرال سیکرټري دی زموږ سره په دې وخت کې زموږ چې د کراټو کم ملګری دی کم ټرینر دی هغه هم ولاړ دی د هغه څه موږ مختصره خبرې کوو چې د کراټې په څومره ټایم کې تقریبا دا ماشومان یادولی شي دې لپاره د څومره ایج والا ماشومانو ضرورت وي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډیره زیاته شکریا ادا کوم چې مالم د خبرو کولو موقع راکړه. کراټي هر عمر کې سړی کولی شي چې صرف ذهن یې کار کوي. 15 کالو نه والا 50 سال ایج پورې زموږ سره شته. زما سټوډنټان دي 5 سال والا دا راغلی دی 40-45 سال ایج والا هم تاسو ولیدل. د عمر سره لیمټ نشته دا شوق غواړي هر سړی کولی شي. زموږ کتونکو ته د خپل طرف نه څه پیغام ورکول غواړي؟ کتونکو ته دا پیغام ورکوم چې سپورټس وکړي چې هر گیم سره شوق کې سپورټس کې کامیابي ده د صحت دپاره او عام نور دنیایي لیول دپاره. ګڼو کتونکو دا زموږ د کراټو کوم ملګری چې دی هغه ټرینر اوس زموږ سره انتخاب وایي چې کوم درې دی هغه دغه د سرپرست دی دغه ته موږ خبرې کوو. بیا دلته کې د دې څه ماشوم هم راغلی دی هغه ماشوم ته موږ خبرې کوو چې هغه په کومه وجه باندې د کراټو دی کوم میدان چې دی راغلی دی اول انتخاب باید خبرې کوو چې دې موږ ته خپل خیالات اداره وکړي. خپل نوم راته ووایي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فرست اف آل خو ستاسو د ټولو زه ډېره شکریا ادا کوم. بیا د خپل استاد حلیم صاحب بیا جمیع الله صاحب ټولو. اول په سر باندې خو زما نوم انتخاب عالم دی او د سیکنډ ایئر سټوډنټ یم او ما په فرست ایئر کې اول په 9-10 کې ما د جمیع الله صاحب سره گیم کړی و. په فرست او سیکنډ ایئر کې مې د حلیم صاحب سره گیم کړی و. د هغې نه بعد ما دا یو عزم وکړو ما زه به هوښیارۍ ته داسې یو ټیلنټ راوړم داسې یو دغه به ښیم د خپلو شاګردانو ته د خپلو ماشومانو ته. نو هغه مې وکړه هغه مې ځان سره دا عزم کړی و. اوس مې راوړی د خپل هوښیارۍ ته میکس مارشل آرټس او دا مې دلته اکیډمي وکړه. دې لپاره مې نه ده کړی چې زه چاته ورانه لار وښیم. دې لپاره مې کړله چې زموږ دا کم ینګ جنریشن چې دی دا نیو نسل چې دی دا د راشي اکیډمي کې گیم وکړي مخ په وړاندې باندې لاړ شي صوبه کې وجنګېږي دغه شانتې په ډسټرکټ کې وجنګېږي هغه مخ په وړاندې ځان وپېژني. تر دې لپاره مونږ کړی دی. او ګڼو کتونکو لکه څنګه تاسو مخکې ما وویل دلته کې زموږ سره په دې ټیم کې یو ماشوم هم دی چې ډېر ښکلې کارکردګي وکړه. دې ماشوم ته مونږ خبرې کوو چې د پاکستان په هر یو ماشوم کې دا ټیلنټ شته خو که فرض کا په دې کې مونږ د دې ټیلنټ د پیدا کولو کوشش وکړو. دا ماشوم چې د دې کومه کارکردګي مونږ ول ده نو که فرض دا پروګرام کوم ملګری ګوري د دې کم ټیلنټ چې کم د دې هغه حرکات چې هغه وګوري نو واقعي چې هغه خپل ماشومان د کم کلب چې دې ته در لګلو هغه تمنا به کوي. بچو ستا نوم څه دی؟ محمد. ته خو ماشوم یې دومره ورکوټی ته څنګه دې کلب ته راغلې او دا پیشه یې خپله کړه؟ زما شوق دی. شوق دی. تا عمره چې څومره ماشومان دي هغوی ته خپل طرف نه څه پیغام ورکړې؟ وړو ته څه وایي چې څه وکړي؟ وړو ته څه غواړې د دې لوبې په باره کې؟ ټول شي زما شانتې جوړ شي که نه ټول شي زما شانتې جوړ شي. ګرانو کتونکو دا ماشوم خبرې نه شي کولی. موږ ډېر کوشش وکړو د خبرو کولو لکه ماشوم دی یېرېږي د دې وجې نه دا خبره نه شي کولی. په المار ډیپو کې چې کوم دا کلب کولو شوی دی زموږ د ملګري جمیع الله به ورسره انتخاب به د دې خبرې تاسو واورېدې. ممکن ده چې تاسو به خپل ماشومان د تعلیم طرف سره دې طرف ته هم توجه ورکوئ ولې چې لوبه د ماشوم د ژوند سره یو تړلې خبره ده. تر څو پورې چې ماشوم لوبه نه کړي نو هغه په کور کې روټۍ خوړ ته هم تیار نه وي ولې چې هغه زر روټۍ خوړل بیا کېل نه دي. نو که فرض که موږ د خپل ماشومان د قومي یکجهتۍ لپاره او د قومي د خپلو سرحدونو د حفاظت لپاره دې ماشومانو ته ټریننګ ورکړو نو ممکن ده چې زموږ ملک به مخ په ترقۍ باندې روان شي. بخمن الله د جمیع الله بھائی سره ورسره انتخاب عالم سره د بره ډېر هوښیارۍ درې ډیپونه د دې چې د بل پروګرام اجازت ورکوي د الله په امان.